عدد د احادیث اوس احادیث ټول ولکه 50 دي ځکه چې حدیث کې کله په سند کې یو راوی هم بدل شي نو دا دویم حدیث ګڼل شي په اصطلاح محدثینو کې حالانکه متن کې هیڅ فرق نه نور سند کې هم څه فرق نه خو په میس کې یو راوی هغه بدل شوی نو دا یو بل حدیث ګڼل شي نو په دغه اساس باندې تعداد د حدیثو ولکه او 50 ده او جمله حدیث د کتاب د امام بخاری 7397 دي سره د مکرراتونه او بغیر د مکرراتونه دا 2602 دي سره دي 2602 دي او کله تعلیقات او مکررات ور سره مشمارو نو بیا عدد رسی 9082 دا ابن حجر رحمت الله علیه نقل کړی دي او جمله تعلیقات د امام بخاری دا مسند دي ځکه د التزام د کړي پر کتاب کې چې صرف صحیح حدیث په نقل کو جمله کتب د کتاب د امام بخاری دا دی 3 او جمله ابواب دا دی 3405 صحیح او مسلکن مذهب اندے سره نو اس بعض اوقات خدای داسې خبرو کې موږ د حنفي دي داسې خبرو کې چې موږ د حنفي دي خو طبقات الفقهاء کې مصنف د طبقات الفقهاء کې شافعي المسلک دی وجه سلفيه زرات چې تا ته وای چې دا تقلید دا خو بس کفر پسې نږدې شي دی نه نو ته ورته ته سمنه نو ورته چې بخاری کې حدیث دی نو ورته تقلید ختم کې خود امام بخاری کې موږ د امام ابو حنیفه کې فرق څه شو یعنی که موږ کافر خو ته په درجه اوله کافر بیا صحیح دا یو خبره او دیمه دا چې امام بخاری په خپل مقلد دی امام شافعي رحمت الله علیه نو د کافر روایت خو په شریعت کې حجت نه ده امام بخاری روایت به ځکه نه وای چې استاد قاعده موافق امام بخاری مسلمان نه دی نو چې مسلمان نه تر کافر نه روایت کوي معاذ الله معاذ الله معاذ الله اصل زما خبره سو غلط نقل کی چلوي چې امام بخاری کافر دی ان لله و انا الیه راجعون دا خو صرف ما تاسو سره مباحثه خبر وکړه خو مباحثه خشه نه لغته ملګری مو تاسو سره سره نشته بس چې سکه نه هغه شان خو درد شروع کوي بیا لغون ودرېګا اوس فقه امام بخاری دا د په تراجمو کې دا د ترجمه نه با معلومه چې د په دې مسله کې مسلک څه دی بیا د په هر یو حدیث کې کومه واسطه چې د داود رسول پاک صلی الله علیه وسلم یې اسکی دي نو چرته 15 دي چرته شپږ دي چرته و دي دغه زیات نشته چرته 15 دي چرته شپږ دي چرته و دي څلور پکې هم شته خود د صح حدیث داسري چې تعداد کې صرف سلی رښتي چې هغه ته وي ثلاثيات د بخاري الته د نبی عليه السلام مېس کې راویان سور دي صرف 3 دي د دې تعداد سور دي سلی رښتي اوس په دې سلی رښتو روایتو کې سلی رښتو روایتو کې یولس ثلاثيات یولس ثلاثيات د نقل کوي د امام مکی ابن ابراهیم نه هر د استاد د پکې د چا نقل کوي مکی ابن ابراهیم او مکی ابن ابراهیم نیغ پنیغه شاګرد د امام ابو حنیفه ده خبر هم ځین کړل مکی ابن ابراهیم د نیغ پنیغه شاګرد د امام ابو حنیفه ده رحمت الله علیه بیا د شپږ نقل کوي د ضحاک ابن مخلد ابو عاصم النبیل نه ثلاثيات کې شپږ روایت ضحاک ابن مخلد ابو عاصم النبیل رحمت الله علیه once again یو وار بیا دا نیغ پنیغه شاګرد د امام ابو حنیفه ده رحمت الله علیه بیا درې د نقل کوي د محمد ابن عبد الله انصاری نه د ثلاثياتو کې درې د محمد ابن عبد الله انصاری نه او د شاګرد د شاګرد د امام ابو حنیفه د امام ظفر او د امام ابو یوسف د شاګرد د دوه شاګردانو د امام ابو حنیفه د چا د امام ظفر نو یو له شپږ ولس اول سودري شل نو په شلو حدیث کې امام بخاری موږ شاګرد دي باقي یو بل چای خو په دې شلو ثلاثياتو کې دسره به زمونږ شاګرد دي خبرم زين کړه نو مرګري توای چې مرګري ته خو ډېر رسته راغله زمونږ تعلق امام بخاری سره ډېر پخوانه دي دا زمونږ د باباګانو خپل له هر چا خپل له دا زمونږ د باباګانو رشته چې سړي ته ډېر محترم وي استاد لیکلي د باباګانو رشته ته ډېر احترام کوي همیشه بعد الله مولوی ته پوس کوم و هم زمونږ ماماګان څنګه دي صحیح نو دا شفیع ماماری دا زمونږ ماماګان دي صحیح او دا ادریس خان دی الله دې وبخي دا ټول زمونږ د دوی پلاران زمونږ د باباګانو د ماما زامنو نو دا همیشه دنه پوس کوم چې زمونږ خپلوان څنګه دي نو دا راته حال وای نو بار ته دیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس امام بخاری رحمت الله علیه هغه دا حدیث شروع کړ باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه باب قول الله نو یا خدا باب قول الله ته مضاف کا او یا دا باب خبر د مبتدا محذوف کا چې هاذا باب صحیح
سوای هاذا باب او بیا چونکی مبتدا دې حذف کړی دا نو د دې باب نوم اداره خبر نوم اعراب ختم کا باب څه شي باب نو بیا قول دې به مجرور ني دې به مرفوع وي قول الله عز وجل قول دا الله تعالی ونزغ الموازین القسط لفظی معنی او کی دمونگا موازین قسط د یوم القیامه دا خو لغوی معنی شو لغوی معنی شو معنا دا دا چې مونږ تل کېدو د یوم القیامت د پاره یا لام په معنا د فاده چې مونږ تل کېدو پر ورځ د قیامت کې یا تل به کېدو پر ورځ د قیامت کې اوس موازین دا جمع د میزان دا میزان څه ته وایي تلې ته وایي نو دا تل به یو وي که دا تل به ګڼي تل به یو وي نو تجوزن څه شي تجوزن تعدد د فعل کله تعدد د آلې ګڼل شي تعدد د فعل کله تعدد د آلې لکه مونږ وو سو تورونه واچول لس او کله د الفاظ دا سو تلې واچول تل خو یو ده سو تلې واچول نو مونږ وو لس نو تعدد د فعل دا کله تعدد د آلې ګڼل شي باب قول الله عز وجل ونزغ الموازین القسط ليوم القيامه اوس یو مسله دي کې دا یاد ساتئ چې وړاندې د کتاب چې کوم شروع کړی دی کتاب الرد علی الجهمیه څه شي کتاب الرد علی الجهمیه او داغه نمخ کې کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه الاعتصام بالکتاب والسنه د دې معنا دا ده چې امام بخاری ستا په ذهن کې چې مولا ست مولا خوشوي دا دور غټ کتاب زما د اخلاص کو او اوس برته پټکیم تلل شي سند دومره درکې نو په دې خبره باندې ځان پوي کا چې صحیح علم به حاصله د صحیح ماخذونه د صحیح خلکو په واسطه په صحیح نیت باندې بس دا سلو لفظونه سره کوي چې صحیح علم به حاصله حدیث صحیح علم دی صحیح د صحیح ماخذونه کتاب د امام بخاری صحیح ماخذ دی د صحیح خلقونه دا علماء کرام دا صحیح خلق دی په صحیح نیت سره او کپدې کې یو شی هم مفقود کیږي فتنه به جوړیږي که نیت صحیح نه وای تیز وای فتنه به جوړیږي که استاد صحیح نه فتنه به جوړیږي که کتاب صحیح نه فتنه به صحیح نه که علم صحیح نه فتنه به جوړیږي نو بیا یو ځل دا ضابطه یاد ساتئ صحیح علم د صحیح ماخذنا د صحیح خلکو په واسطه په صحیح نیت سره دا د ابواب یو بل سره یو ګونه مناسبت ته او بیا د دین وړاندې بل خبره چې چرته داسې وشي چې چاته غلط فهمي پیدا شي وړاندې دا خبره وکړه امام بخاری دی ابواب سره مقصد دا دی چې چاته غلط فهمي لکه جهمیه ایت غلط فهمي پیدا شوی ده غلط فهمي او غلط فهمي چې پیدا شو او چا د هغه لار اوننی ولا نو هغه ته دعوت شروع کړ او چې دعوت شروع کړ کسان ور سره راجم شو چې کسان ور سره راجم شو فرقه جوړه شو او الله تعالی فرمایي چې واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا چې دین کې فرقې باندې پیدا کړي نو فرقې بسنګ نه پیدا کړي چې یو سړی ته خدشه پیدا شو د خدشه ازاله او په حکمت عملی باندې کني دې به دعوت شروع کړي اګه دعوت ورته شروع کو دله ور سره جوړيږي او چې دله ور سره جوړيږي نو نوې فرقه پیدا کیږي او فرقه دا د توحید د فلسفي خلاف ده د توحید خو لفظي معنا هی د یو کول لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته موږ کومه کلمه وایو کلمه د توحید ځکه دا خلق یو کوي دا څه کوي خلق یو کوي اوس قران دې د پر راغله چې خلق یو کوي موږ د قران په اساس باندې یو بل سره فرقه پیدا کړې دي نو پته ولګی دا چې یا خو زموږ نیت صحیح نه ده یا مو ماخذ صحیح نه ده یا مو ذکر صحیح سړی نه کړي یا مو علم صحیح نه ده نو چې نه ده نو بیا فرقه پیدا کیږي اوس امام بخاری لومبنه حدیث د خپل صحیح دا شروع کړي د حمیدی نه او حمیدی د انتهایی محترم استاد دی استادان خو صحیح ټول قابل احترامي خو بازي استاد سره د شاګرد عقیدت وی صحیح ده کنه ورشه دغه یعنی استاد خو غنوي خو بازي استاد سره نو امام بخاری خو ټول استادانو ډیر احترام کو خو امام حمیدی سره د عقیدت دا غړوان دی امام بخاری سره د چډیر مقام او استاد نه مقام وړاندې شو معاشره کې خدای به امام حمیدی دغه سناست او په قاعده ورته ناستو ذکر ډیر عقیدت او دغه عقیدت په باعث چې د خپل کتاب شروع کړه حمیدی روایت نو دی قال حدثنا الحمیدی صحیح دا د عقیدت په بنیاد باندې او دا اخرنه حدیث دا خود د درو استادان ناغسته دي یو احمد ابن اشکاب نه یو د زهیر نه یو د قتیبه نه د حدیث کې دوه استادان سودی درې یو احمد ابن اشکاب چې کوم دی زائده دویم امام زهیر او دریم زهیر ابن او دریم قتیبه ابن سعید نو دا درې د استادان دي خو اوس د دلته چې نقل کړی دی اکتفا په کړی دا احمد ابن اشکاب باندې نو ولې کړی دا
د زهیر په حواله ول دا حدیث نه نقل کو نو قتيبه استادانو تابع احترام خود د په ژوند کې اخرنه حدیث چې د ذکر غد احمد ابن اشکاب نه ذکر احمد ابن اشکاب د استادانو کې ټول اخري استاد دی صحیح نو لہذا په دغه مناسبت باندې د کتاب په اخر کې حدیث هم د احمد ابن اشکاب پر روایت باندې نازل کړه یو مناسبت او دویم مناسبت دغه ګورئ دا اوس خبرې لګ ډوګو ته شو لکه شو دا په غاړه غاړه ګرځېدو صحیح شو اوس لګ ډوګو ته شو مې ډوګو ته لګ زیات متوجه څه کوي ډوګو ته لګ زیات متوجه بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې اوس بل مناسبت حمید صيغه ده تصغیر ده او احمد تیز وای تفضیل ده اوس حمید تصغیر حمیدی د حمید نه احمد خوده اسم تفضیل نیت چې د نیکایو کې دا یو لوی سعادت ده باید چې خدای تعریف په وکي باید چې خدای ځکه نیت د خیر دې کړل د کتاب د لیکلو نیت وکړو حمیدی باندې دا تفاول وکړو چې کم از کم محمد د الله په کار د زمان نیت دا پیدا شي کتاب لیکم په حدیثو کې او چې کله مکمل کړه د نیکی سره ته ورسوله نو اوس خدای لوی تعریف په کار د احمد نوم راوړه دا څه مسله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا احمد بن بعد ابن اشکاب په نامه باندې درې راویان دي احمد ابن اشکاب محمد ابن اشکاب علي ابن اشکاب د خپل کېونه هم د زمانه هم یو نه ده دا مختلف خلق دي خو حسن اتفاق سره د دې د پلاران نوم یو شان دي نو غلط فهمي پیدا شي چې ګنې دا اشکاب کا کار د درې وړو پلارو صحیح دا یو اشکاب یو دی بلبل دی بلبل دی زمانه وطنونو یو بل سره رشتہ هم نشته صحیح درې واړه معتمد مستند دي خدا دلته د احمد ابن اشکاب دی رحمت الله علیه په اشکاب کې روایات مختلف دي قراءات مختلف دي اشکاب 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 موږ ورته مثلث الحمزه سوای ورته مثلث الحمزه او په درې واړو صورتو کې د غیر منصرف دی درې واړو صورتو کې غیر منصرف عموما علما خو وایي چې غیر منصرف ته په درې واړو صورتو کې د دوه وجو یو علمیت او بل عجمه یو علمیت او بل عجمه ما هو ما یو علمیت او بل وزن فعل صحیح کله کسره باندې وای اشکاب یا اشکابو اشکاب یا اشکابو کله فتح باندې وای اشکابو صيغه د واحد متکلم ده کله ضم باندې وای اشکابو صيغه د واحد متکلم فعل مضارع مجهول ده نو ما د علمیت او عجمه په کوم ویل شي عربیت ته راواله نو بیا په کې څه دي عربیت بیا په کې وزن فعل شیخ سمبخ کې راځي دا خو مستاسو غیر موجوده کې دا به دلی شروع کړي نو به قال حدثنا احمد بن اشکاب 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 مثلث الحمزه ده سده او ده غیر منصرف ده غیر منصرف ده پسې دریم راوی ده وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه ده ابو زرعه په نامه باندې محدثینو کې سلور کسان ملقب دي سو کسان سلور کسان یو د عبدالرحمن ابن عمر دته ابو زرعه دمشقي وای د ابو زرعه دمشقي وای دریم د ابو زرعه شیبانی یحیی ابن ابي عمر دریم د ابو زرعه عبید الله ابن عبد الكريم الحافظ دا مشهور حافظ الحديث ته مولانا ذکر کړ چې حفاظ دا حدیث مشهور دي سوق امام بخاری امام مسلم امام دارمی امام ابو زرعه چې کوم حافظ د حدیث تاسو ته یو بل خبرو کوم دا سړی د سره دومره لوی خزانه و د بد احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ملاقات راغی سبا شو د احمد ابن حنبل ملاقات لبراوي نو ته امام احمد ابن حنبل سره بصوره دې دی نو د امام احمد ابن حنبل شاګردان وای امام سے بیا سنت موکد نه کول فرض نه بيزان خلاصو امام سره بکې نسله صحیح ویمونږ ویجی تاسو سنت پرې دوی وې د دومره لوی علم د پاره سنت موکد د عالم د پر اصله تاسو ول چټي ورکړي صحیح شو موږ به چې د بازار مادار کې بګردو چې د چانک نه وخه وخورو ها اوس ته باندې خوله ده تاسو کله کې څو خطرای پخې مولوی صاحب باندې چانک وخه نه وخورو هغه له مفت کې ایڈورټایزمنت وکړه امره پیسې راکړي هغه ته وایي په ټي وي چې ایڈورټایزمنت کیه ډېر پیسې اخلي دوباره تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه به سنت موکد پر خو د امام ابو زرعه هغه له دنه ساخص کوم څه استفاده کوم او یو واره ذکر کو چې حافظ په مصطلح د محدثینو کې هغه چاته وای چې د نبی علی السلام ولک 50000 احادیث ورته یاد وي نو شاګردانو ته پوښتنه کو و من یکون هکذا داسې به یې سوچ وي سي
داسې به څوک وي نه ما ته ګوره امام احمد بن حنبل داسې ګوته وچړه کړه وی هذا الفتى ابو زرعه وی دا ځوان عبید الله ابن عبد الکریم دی څوک دی عبید الله ابن عبد الکریم دی او سلورم دی ابو زرعه بجلی کوفی څوک ابو زرعه بجلی کوفی داغه نامه یا عمر ده یا حرم ده یا دواړه نامې وي اوس دا کوم روایت چې دلته ده نو دا د دې رستنی ابو زرعه ده دا عبید الله ابن عبد الکریم نه ده دا د اخیری د بجلی کوفی ده دا څوک ده دا بجلی کوفی ده بهر تقدیر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره مشهور سړی دی مشهور صحابي دی رضی الله تعالی عنه یعنی د اخر الاسلام د اخر الاسلام معنا د خود خیبر په موقع مسلمان شوی دی یعنی ډیر مؤخر دی په اسلام کې خود مقدم دی په حدیثو کې وزرا 315 یا حدیث نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سورہ 300 د دومره حدیث بل چا نه نقل کړي دومره حدیث بل چا نه نقل کړي نو دنه چا تاسو کوی تاسو را د دومره حدیث نو د ورته ډیر عجیب جواب ورکړ وې د خلکو خزه وې زما خزه نه و خزه خو له غم نه کله ډیر کارونه باندې اخته کی ځکه مې تاسو ته وې د امام محمد بن سیرین رحمت الله علیه چې سړی ورته وې چې خو میزان مې مړ لیدلې ورته مبارک شه واده دي کیږي چې زمړېږم ته واده دي کیږي نو ورته مړ دی ته وې چې نه پکې حس نه حرکت نه اختیار نه اراده بس تړي چې واده کې د سلوار سینه مسلوب شي دیم د مړی نه کم خو نه خو خلک پښتو کې واده کړو حالو نه وي نه واده کړي خبر نشو صحیح او دا د پاکستان کې یو ډرامه نگار دی هغه ته وي مستنصر حسین تارړ هغه یو افسانه لیکلې ده هغه افسانه کې لیکلې دي وي واده یو داسې قلعه ده واده یو داسې قلعه ده چې څوک بهر دی هغه دروازه ګوري چې په کومه ورنه نه وځو وای چې څوک دنه نه وتی هغه د بره د پاره چونګار لګي چې دنه به اوس څنګه واده کړی هغه وال دا خوب چې دلی دلی دی اوس په دې حالت کې ښځه غواړي نو بهر تقدیر عن ابي هريره ابو هريره وای زمانه کورو نه مې بارو بس جمعات کې بده روم نبی علی السلام براغه ور بغل مرده په سفر کې بور سره په حضر کې بور سره لہذا خو زما لګه حافظه کمزور خبره برانه یریدا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکوا وکړه جی خبر رانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته صدر ددا خورې کا نو صدر می خور کو داغه دا پولیس کی دا سره غون کړ لکه سشې پکې راتړي وې ماته وی داس انداز سره وچتوا لکه چې ډیر بوج دې پکې ډیر په تکلیف وچته پریټند کدا سه نقشه داسې جوړه کا نو ماته صحیح نبی علیہ السلام به زوس بدل نه یریږي نو بیا ته کلم خبره یې راشه نه ده دا ابو هريره بیا کلم خبره یې راشه نه ده رضی الله تعالی عنه او دا ابو هريره نو مسده د پلار نو مسده سخر صحیح شو قبیله صدا دوس جزاك الله عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضی الله تعالی عنه د یمن دی دا کوم ځای دی د یمن دی عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضی الله تعالی عنه خو مشهور دی په څه باندې ابو هريره باندې رضی الله تعالی عنه عزیزانو څه خلق داسې لیکلي دي جاهلانو داسې لیکي عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې کله حکم وکړ امام زهري ته چې ته احادیث مدون کا نو په دې حکم کې ورته ولیکل چې الا حدیث ابي هريره الا حدیث ابي هريره نو دې معنی چې ابو هريره دروغ ویني ځکه ورته ابو هريره حدیث ملیکا ان لله وانا الیه راجعون موږ ورته خدای دې به خو باندې خپل نه خبره چاپو نه تاسو کا دا استثناء صرف د حدیث د ابو هريره نه و دا استثناء د دوه کسانو د حدیث و یو د ابو هريره یو د حضرت عائشه ورته د عمرو بنت عبد الرحمن سنو ویده عمرو بنت عبد الرحمن دا بر حضرت عائشه په تربیت کې و د حضرت عائشه روایت دا ټول دې ته یادو عمرو بنت عبد الرحمن د عمر ابن عبد العزيز پلار عبد العزيز د گورنر د مصر دسه شو د چا په دور کې د عبد الملک په دور کې د چا دور تاسو له اوس یو کتاب لیکلی یو 1500 صفحې ده بني امیہ بنو عباس اور معاصر حکومات اور دینی اور سیاسی تحریکات ځکه موږ یو سیرت نه ګورو نمبر اور یو تاریخ نه ګورو صحیح نو تاسو له سیرت کې مولک بیا سیرت پسې مولک خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ اوس بیا بوام چې لګ همت کوي دی عبد الله بن سلام قرض پیسې ورکړي زه خو ولا کله کار ور کوم څه لګي دی چې را سره خو ما سره سیوا کیږي نه خو چې را سره دې پکې نه کوي مقدار خو کا وایخ لګي نو اسمه المعذر راځي بس دام لګي
نظر واخله نو ته لګ لګ داسې اعانت کوي چې دا کتابونه چاپ کی ځکه دا د امت په نیابت چاپ کیږي. ما او تاسو ته مخکې نه خبره واضح کړې چې کتاب ولیکم د دې نه پس ما کتاب سره تعلق نه زه تاجر خو نه چې کتابونه خرڅوم نه په کتابونو پیسې ګټل ورکم دا ته مهنت په وکا بیا چې چا په کې ځان لپاره سم مناسبه مزدوري وکا. نو سیرت پسې مې ولیکل خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ دا مې خلفای راشدین سره ځکه یو ځای کړ چې حضرت حسن سره دا زیاتې کیږي دا د تذکرہ کې د شپږ میاشتې خلیفہ پاتې دی او حضرت معاویہ سره دا زیاتې کیږي چې د موږ د عامو بادشاہانو غوړي بادشاہو غړو د رسول سره یو ځای کو. نو ما د خلفای راشدین سره یو ځای کې په دې معنی چې د خلافت خو یقینا داسې خو نو لکه څنګه چې د خلفای راشدین صحیح خدا سم نو لکه رسول بادشاہانو څنګه دا د سره زیاتې نه چې هغه پتل کې ولا چول دا خو جلیل القدر صحابي دی د نبی علی السلام هادي مهدی دی څه دی د نبی علی السلام هادي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی په جنگ صفین کې ابو هريره د په طرف د حضرت علی د چا په طرف د حضرت علی په طرف د ما خام په جنگ بن شو نور په تو سره په جنگ دا غي د جنگ هم ځان لقای دی جنگ به انکو نور راخاتو نه پس او ختمو به نور پر وته سره به ځای چې اوس آرام وکړ بیا سبا بیا ان شاء الله شروع وکړو. صحیح شو. نو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما خام منز حضرت علی سره وکړه نو بیا بر روان شه معاویه خیمه ته نو ګوره جنگ به دغه خلاف کو بیا پته ولګی دا اختلاف اجتهادي اگر چې جنگ کېده خو خلاف سو اجتهادي. نو ابو هريره بعد معاویه رضی الله تعالی عنہ سره راغی نو معاویه په ډوډۍ تنظیم د ماسوتن نبات کو ماسوتن نبات حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خسر لکه زموږ د مدرسې په شان صدال ساګ بو یا کچره کله کله بس چا سب پیسه چیلې راوستنو خو کله بس خیر پکې وشه کني هغه به همیشه دال پخول د مدرسې لنګر صحیح. اور معاویه رضی الله تعالی خو خلافت نه وړاندې بلوي تاجر او خوش خوراک او د خلافت نه بعد مالدار سره نو داغه په دسترخوان خو بلس قسم سيزونه پراته صحیح ری چيلې بو پکې میان بو د فارم نه د سین تاسو ټول فارم خوري کړای بو پکې اسنور سيزونه بو پکې ادا بټول پراته نو تبو رضی الله تعالی براغه ان موږ به ما سختان د سره وکړ بیا بډوړای ته ور سره کې ناشته صحیح ناغه ورته ابو هريره ته ټول زمو خلاف جنگيږي بیا دا وخت مزه ور سره کو بیا دا وخت نو دل تراله ویا سه وای ته څنګه راځي وې چې دوه سيزونه پسې راځم ناغه ورته وې او دا دوه سيزونه بستا په نسبانه قابل قبول او معذور غني وې وی یو خو دل راځم چې صلاتک اشبه بصلات رسول الله ستا منځ د نبی علی السلام مسره ډېر مشابهت لري نو یو خو لګ مینه ماته تاسو منځ کوم مینه ماته شي او وې دیم التخوي تشدعل دي دلته لګه خلق وړا شي ازماوی ورته خندل نو بیا شپه مون سره کې کسيبه ویننه سار بول د خپل صف ځان رسوم کا جنگ پودری بیا نو بار تقدیر عرض به کو استاد خدمت کې چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه دا روایت کړی دی اوس باب قول الله ونزع الموازين القسط نو دا ځان سره یا ساتي چې وزن د افعالو دا حق دی او ثابت دی ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ویلي دي او ما تاسو ته وایي چې سو پورې په حقیقت باندې عمل ممکن وي نو مجاز ته ضرورت ناروا دی تعبیر کولم ناروا دي تعبیر خو موږ هغه ځای کو چې کوم ځای د حقیقت صورت نه جوړيږي چې یا متعثر دی یا متعذر دی یا مهجور دی رواه الشاشی سو کوئی دا خبر شاشی استاد ډېرې خبرې کړې او چې حقیقت متعثر دی یا متعذر دی یا مهجور دی نو بیا به مجاز ته ضرورت کې کني نه بکې نو اوس حدیث راغله دی وزن الاعمال او وزن الافعال اوس هغه خبرې هغه زمانہ ختم شو د زړې فلسفه چې افعال او اعمال خو اعراض دي غیر قاروزات دي اذا وجد فتلاشا چې بقا ول نشته نو تلی بس چې بقا ول نشته او دغه وجوه چې د فلسفه په اثر د معتزله خو مذهب بنای فلسفه باندې لہذا غي انکار وکړ وزن الاعمال حقیقتا هغه وایي چې دا وزن د اعمالو د دې معنا دا چې خدای به عدل کوي دې معنا دا څه لکه سړی چې ډیره برابر خبرو کې موږ تللې خبره ده نو سمانه هغه ول راوستا په تل کې واچول داغه نه پسې وکړه دا څه خو نه ده خدا عبارت رسنه چې ډیره عدل والا خبره وکړه څه وکړه ما غي وایي چې دا وزن د افعال چې حدیث کې راغلی آیت کې راغلی دی د دې معنا دا چې خدای به عدل کوي موږ وایو چې د مجاز ته ضرورت به ال کېږي چې شی ناممکن وي حقیقت باندې عمل معذور متعثر متعذر وي کني نو بیا به حقيقي معنا مراد اخلي نو وزن د اعمال ثابت دی اعراض غیر قاروزات دا څه خبره د فلسفه د زړې فلسفه لاړې غلطي ثابت شي هغه به وي چې قلب ماهیت هم ناروا ده ماهیت نه منقلب کیږي څه ماهیت نه منقلب کیږي موږ وسړې ساينسدانان ټول لګي ماهیت منقلب کوي ساينسدانان ټول لګي ماهیت منقلب کوي هایدروجن ګیس ده او الکترون د لایټ ګیس ده
د ټول خفیف ګیس دی هغه هایدروجن باندې مینه شروع کړي نه دات او میټل جوړ کړ د ګیس نه میټل جوړ کړ او انتهایی کم وزن والا میټل دی او ای باندې اوس مهنت کوي چې هغه نه جیاز جوړ کړي څوکي چې جیاز دی نو موږ قلب ماهیت ها ماده تاسو قسمه ده څنګه ټوس مایا ګیس د ماده د دې درې کیفیت دي یو ټوس سالډ بل مایا لیکوډ بل ګیس صحیح نو دا مایا دا درې وړ انواع دا یو بل ته منقلب کیږي تاسو کی او دې تاسو ته لطیفو زما استاد د سابق صاحب والد سے محترم حضرت شیخ شمس العادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ټوټری کې مو ور سره مسابقه وي نبي ابو مچای په خولا زمانه کې چینی نه پیدا نبي ابو ما ګوړه د بازار نه راوړه ګوړه به کې مچای په خولا لګ لګ ساعت بعد یې شه دوه وخت به ورته پای واره چول نبي ابو تی خیر واستو نه چای به خص پینه په خشوه صحیح نو چې شیخ سره یو ډول راځه نو ما ورته ماجی دا چای لای ګټل نه و نو دا چای دا چینی پیدا کړی دا ماجی تاسو ته ګټو کوي نو ګټي ته وکړه نو ماته وې ماجی دا مې د ګوړې پخ کړی دا خو مې اخیره مې ته غستلې نو ورته وې چې پسترګو ورته ګوري نو قلب ماهیت شوی دی وې چې خلی ته واچ نو قلب صورت شوی دی اوس تاسو خدمت کې چې اوس قلب ماهیت دا خو نه صرف دا چې ممکن دی ثابت محقق دی کہ قلب ماہیت کی پتہ ولا زړه فلسفہ غلط اشوا وزن اعمال او افعال سائنس دوره ترقی نه وکړي اس کو اعراض خلق محسوس کړي څه کوي هوا تلی ساز د موټر سپیډ تلی کنه تلی نو تاسو بدلتا یعنی په میټر ته ګورئ چې دا سپیډ سور سپیډ دی حالانکه سپیډ خو اعراض دی که جوهر دی اعراض دی نو هغه گویا او صرف د موټر میټر نه بلکې تاسو موږ په وطن کې خو پولیس والا روډ سایډ سره ولاړی او اگن چک ګن راسي نیولې چک ګن نه هغه چک ګن هغه لګیای د هر موټر سپیډ هغه گویا چک کوي نو چې بس هغه ګن ټوپک نه ټوپک چې کم یو موټر سپیډ معلوم کی دی خو لیمټ په زیات دي نو ورپسې روان شي عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې وزن د اعمالو دا گویا اوس نه صرف دا چې ممکن دی بلکې محقق دی د اعراض وزن دا محقق دی بل خبره مناسبت د دې ترجمه د سابقه ترجمه سره وړاندې ترجمه الباب دی باب قراءه الفجر والمنافق نو د دې په میس کې هغه جامع شی د رد فرقه سایغه چې هغه فرقه سایغه ده دلته لا چې څوک وزن د اعمالو نه مني دا فرقه الله سایغه ده بل وړاندې ترجمه هغه ثابت کړل دا چې قراءت او مقروء دا دواړه د یو بل نه بدل دي ځکه قراءت حادث دی مقروء قدیم دی قراءت حادث دی او مقروء قدیم دی او دغه یوې مسلې امام بخاری د ژوند نستړی کړه امام بخاری د ژوند نستړی شوی بس په دې یو مسله باندې د معتزله زور نو ورسره له سنت هم زور کو چې قران حادث دی که قدیم دی حادث دی اکه قدیم دی امام بخاری چې به یو ځای تلل نو تل علماء ورته جمع کېدل نو خلکو به حسد ورسره پیدا شو نو بس په دې مسله کې به ورواچو څه به ورچو او الله تعالی فرمایي چې ځکه لکم قوم ته په قهر شم نو هغه د عمل په ځای په جدل باندې اختکم امام وزاعي قول دی چې څوک ورسره د عمل په ځای باندې په جدل په جګړو اختکم چې بحثونه کوي ځکه زور ته غوسه شوم کني دای به عمل کو نو بس عمل پرې اوس شروع کی جدل الله دې مونږ جدل نه بچ ساتي الله تعالی دې مونږ جدل نه بچ ساتي الله تعالی دې مونږ جدل نه بچ ساتي خدای دې مونږ له عمل توفیق راکړي الله دې عمل توفیق راکړي که څوک در سره جدل کوي ته عمل له زور ورکه جدل به خپل مرسيخه صحیح جدل چې مړې دا په جدل نمړيږي انګريزي کې وای two wrong do not make one right دوه غلطه یو صحیح شي نشي جوړولای نو که یو سړی هم غلطي کوي تور سره هم غلطي کوي نو دا خو غلطي جمع غلطي نو ډبل غلطي شو نو بچ څوک جدل کوي تور سره جدل مکو تور سره عمل کوه نو چې عمل کوي نو جدل به خپل مرشي بهر تقدیر عرض به کو استاد خدمت کې چې امام بخاری رحمت الله علیه اخیری راغه د خپل علاقه ته کوم ځای ته راغه دلته د استاد د امام یحیی زهلی څوک امام یحیی زهلی لوی محدث دی خدا رقابت هم داسې واجب شی چې لوی مولیانو کله ناروا کوي کنه کوي وای کنه بلکې مولا چې دا کوم ناروا کوي امیان مداغي چلو نور دي نو بصیرت سره کوي زمانه کو د معقولات له عالم معقوله هغه به کنزل چې کول نسدا سي عجیب قسم لغات به وي نو چا ورته بولې سي وې داس لغت دی ناغه ورته دوه خبرې دي پکې وی یو خو زه یو کنزل په دویم ځل بیان کوم ژوند کې نه وې جوړوم ولا نه وې جوړوم او وی لغت ولوم داسې جوړوم چې فرشتي هم کنفیوز شي چې موږ پکې سولې کو او کنه وې زاغې مسترب کوم چې کنزل په کالم کې ولیکو کله مدح په کالم کې ولیکو نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې امام یحیی زهلی رحمت الله علیه لوی محدث دی
خو هغه سره فکر پیدا شو چې دې ځای ته کې امام بخاري دلته دې رشي نو زما کوم مقام چې دی دې ته نقصان رسي زما مقام چې دی صحیح دا په ټیکټ جنگ وسره دی دا ډېر پخوانه دی ورته دی امام یحیی زواری ته د علما را جمع کړو انو تاسو ته وکړه ماذا قولك في كتاب الله او فی القرآن د قرآن متعلق سوای نو دو اوس دوی چې خدای په طبقې دی او دواړه زور اوري نو کدا چې کلام مې و چې یو طرف ته رغبت وي نو بل فرقه بیا زما درس ته نه راځي بل فرقه زما درس ته نو دوی لفظ بالقرآن مخلوق لفظ بالقرآن مخلوق یو معنا خو دا ده چې زما کم تلفظ دی چې زکم قرائت کوم نو دا مخلوق او حادث دی صحیح او دوی معنا دا ده چې زما عقیده د قرآن متعلق دا چې دا مخلوق دی نو وړاندې تعویل او وړاندې معنا د اهل سنت مذهب دویم تعویل او دویم معنا د معتزله او مذهب نو بهر تدیر امام زوحلی ورته خو عقیده خراب شوی ده نو چې خپل استاد طرف نه ورته لار دغه څه بن شو او دا څه خبره نو امام بخاری رحمت الله علیه و چې او الله ستا پیغمبر ویل دي چې کله به خدای نه مرګ نه غواړي کډیرم تنگ شنه دا به وای چې خدایا کما د پاره ژوند کې خیری نو ژوند راوګت کې کمر کې خیری نو مرګ لاله خو زما دا مشاهده او تجربه خدا وای چې اوس ما د پاره مرګ کې خیر دې ستا ملاقات غواړم څه وي ستا ملاقات نو د په خرطنګ کې وفات شو چرته وفات شو خرطنګ کې وفات او تاسو ته بل خبر وکم دی خو تاسو ته عملګری تاسو ته وای امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ده را تاسو حنفیان چې سکوي دا غلط کوي ځکه امام بخاری حدیث بل څه نو موږ ورته چې تلل شاله کا بخارا ته امام بخاری جمعه ته چرته چې کوم ځای د امام بخاری قبر دی او د امام بخاری جمعه دی نو هغه ځای مدرسه هم د حنفیانو دلته موږ د حنفیانو طریقه باندې کیږي دا د امام بخاری په کرامت دی چې کوم ځای امام بخاری مدرسه او د امام بخاری قبر دی د امام بخاری جمعه دی نو ته مدرسه هم د چاره د حنفیانو د موږ د شاپه طریقه کیږي مولا صاحب هم څوک دی نه فی دی دا څه مسله ده نو بیا به خبره چې دا څلور واړه مذهب سره یو دي خو ما او تا پکې پیدا کړې